په موقع د غزوه احد په موقع په احد کې مسلمانانو ته نقصان رسیدلی و، زه هغې ته شکست نشم ویلی، نقصان ورته ویلی شي، تاوان رسیدلی، او یا کس صحابه کرام شهیدان شوي دي. البته قیدیان یوم نو، او کافر په بدر کې اویا کسا قتل شوي دي او اویا قیدیان شوي وو، اسیرو تړلي راوستي. او په احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په میت کې اویا کس صحابه کرام شهیدان شوي دي، لیکن قیدی یوم نه دی جوړ شوی، خپل ځان سری قربان کړی دی، لیکن د کافرو لاس ته ځان نه دی ورکړی. بهرحال دغه وخت کې په احد کې دا نارم اواله شو، د الله رسول ته زخمونه رسیدلی وو، دا تندی مبارک دې طرف ته زخم و، مخ مبارک باندې زخم و، د خود کړۍ خښې شوې وې، ابو عبیده ابن جراح کړۍ په خپلو غاښونو ایستې وې او غاښونه مبارک مخامخ هغه مات شوي وو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کافر مشرک په میدان کې پټ یو ډوغل کنسته او په هغه کې د الله رسول غورځېدلی و، نو خپه کې چې کوم دی نو اوړېدلي وه، په هغې کې دغه راغلی و، دردونه راغلي وو. د ټولې خبرې به صحابو لاس ورکړي دي، بیا یې اوچت کړی دی مبارک، چې څنګه پرېوتو دغه وخت کې چې نه ښکارېدو، نو یو کافر چغه وواله چې ان محمدا قد قتل، محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو. دا چې چغه ووارم د مسلمانانو حوصلې ګډې وړې شوې. منافقین د هغوی حالت جدا و. منافقین خو وې چې د عبدالله ابن ابی به ځان سره په ننواتو کې بوزو او ابو سفیان ته به لاړ شو، هغه ته به ووایو چې موږ ته معافي راکړه. منافقین وی دا خپل اسلام پرېښولي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع نه علاوه کار. بعضې کمزوري زړونو والا هغوی میدان پرېښود چې د الله رسول لاړو، نو موږ څه کوو؟ اوس څه دپاره جنګېږو؟ بعضې داسې صحابه کرامو د هر چا خپل خپل مزاج وي. د حضرت انس رضی الله عنه تره دی، د هغه نوم دی انس ابن النضر. هغه وایي چې د الله رسول چې کله د دنیا نه لاړو، نو یو تم وایي داسې روان دی، بل تم وایي چې اوس په دنیا کې د ژوند څه فایده، بس چې په کومه لاره غتلی دی نو موږ هم په هغې لار باندې سر ورکړو. یو تم وی بل تم وی. هغه صحابه چې هغوی په میدان کې ناستو، د هغوی لاس خو کار نه کولو. حضرت انس، د حضرت انس صاحب تره حضرت انس، د هغه نوم هم دی انس ابن النضر. هغه ورته حوصله ورکړه، پاسې د تورې راواغېسته او بیا چې کوم مشرکینو کې جنګېدو، هغوی هم وهل او په خپل هم شهید شو. بیا چې په کومه لاره غتلی دی موږ هم په هغې لار شو. اصل خبره دا وه. په دې موقع باندې بیا د الله رسول مبارک چې کله خلکو ولیدو صحابو، نو د الله رسول آواز وکړو او صحابو ته یې مو وی چې آواز وکړئ دې خلکو ته چې دې خوا راشئ، زه دا یم، د الله رسول دا یم. چې څنګه دا آواز شو، نو هغه کسان چې په میدان په آخري غاړه ولاړو یا وتي و، هغه ټول بیا راغلل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګیرته وکړه، او چې څنګه اول مشرکین په تیښته و، داسې په آخر کې بیا هغوی میدان پرېښ ولاړل. بیا نوعیت بدل شو. دا آیات نازل شل، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر ہی تھے، وہ تو رسول ہی تھے. یعنی هغه خدای نو قد خلت من قبله الرسل، دا غي نه مخکې رسول تیر شوي دي، ټول بشري شکل کې وو. افئن ماتا، کچره دې په خپل مرګ باندې وفات شي، او قتلا یا څوک ووجني، انقلبتم علی اعقابکم، تاسو بیا د دین نه برګشته کیږئ، بیا به اعراض کوئ، بیا به الټا وړئ. بعضې وی چې موږ خپل آبایی دین ته بیا نو او دا خبرې به ډېرې منافقینو کولې. ومن ينقلب على عقبيه، الله پاک فرمایي چې کوم کس واپس شو، دین پرېښو، مرتد شو، د جاهلیت لارې اختیار کا، نو فلن يضر الله شیئا، دی الله جل شانه ته هیڅ قسم ضرر نشي ورکولی، هیڅ قسم ضرر نشي ورکولی. وسيجزي الله الشاکرین، او الله جل شانه به شکر گزار او قدردان خلکو ته بدله ورکوي.